که زه په غلطه یم زه به په دغه سوشل میډیا د خپلې خبرې نه رجوع کوم چې دا خبره غلطه ده او که زه صحیح یم ته په غلطه یې ته نه یې پوه شوې په ورورولۍ کې به کښېنو خبرې به حل کړو نو ضرورت څه دی ما نن هم په درس کې حضرت دا خبره وکړه چې د رسول الله صلی الله زمانه کې دا شوي دي دا کوم دی ته خبره ورسېدله پوټۍ خبره او سوشل میډیا پوټۍ خبره او سوشل میډیا او بیا زه ما سره کښېنه او ما ته چیلنج دی او ما هلکه دا خدای ته وګورئ ای علماو ته دا درخواست دی ستاسو په وساطت باندې چې مهرباني وکړئ زما چې د ناظرې عالم دی زما د سر تاج دی چې خلکو تعلیم زبر او با زبر باخي دا علماو دونه لوی شان دی او دومره لوی قدر دی د خلکو دې سره عالم سپک شو دا جي د بار ایجنډه ده دا مضبوطه ایجنډه ده خپل دي علماء کرام خپل دي پګړۍ به تړولي وای به پښتو نو دې چا پاخي دی دا د بار نه ایجنډه ده د دې ایجنډې مقصد څه دی د دې ایجنډې مقصد دا دی چې د عالم یو پسې د علما سپک شي چې دا زه یو ډاکټر ووایم چې دا ډاکټر ښه نه دی او ورې دنه دوه درې مړي مو شو نو دله به بیا څوک علاج نه راځي دغه رنګې دین خو خلک د علماو نه زده کوي نو چې د علما په دې معاشره کې سپک شي ذلیله شي څوک به نه راځي په خپله به بېدیني خوره شي دا به کله نافذ کیږي چې موږ د شریعت دا خواږه هم وسو په دې وطن کې دې کې مطلب رکاوټ څه دی رکاوټ خو دې کې د ټولو نه لویه خبره بیروني مداخلت دی بیروني مداخلت دې حد ته رسېدلې چې هغوی نه غواړي چې دا نیکان خلک دې راشي